السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوږو کتونکو ستاسو کوربا ګل رحمان یم د نهر سټوډیو نه یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. بخاري، مسلم، ابو داود، نسائی او داسې نور د حدیثو کتابونه او د تاریخ کتابونه دا زمونږ کتابونه نه دي، دا ستاسو کتابونه دي شیعاګانو. دا زما خبره نه ده. دا کلیپ واورئ بیا په انشاءالله خبره کوو. نن چې کله شیعه تانه پوښتنه وکړي چې ستا بخاري کې لیکلي ته ورور ځان له سوړې لټوې بیا د عمر متعلق چې شیعه څه ګډې وډې وایي د ابوبکر متعلق چې شیعه څه ګډې وډې وایي حواله تاله د بخاري درکوي په تا کې ایمان نشته چې ته ورته وایې چې بخاري زمونږ کتاب نه دی او دا یقیني خبره ده. بخاري زمونږ کتاب، مسلم زمونږ کتاب، نسائی زمونږ کتاب، ابن ماجه زمونږ کتاب. خوږو کتونکو کلیپ تاسو واورېده، دا تاسو د مفتي منیر صاحب خبرې واورېدې. شیخ صاحب هم راوغوښتی دی چې په دې باندې لږه نوره رڼا مو واچوي چې دا خبرې آیا ټیک دي که غلطې دي، څونه حده پورې ټیک دي. شیخ صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. خیر اوسې الله دې عزت بارک الله فیک، جزاکم الله خیر. شیخ صاحب تاسو هم دا کلیپ واورېده، مفتي صاحب وایي چې دا زمونږ کتابونه نه دي او دا د شیګانو کتابونه دي. نو دې ته چې زمونږ کتابونه مونږ نه وایو نو د دې خو دا مطلب شو چې دا څومره علمي ذخیره زمونږ سره ده، دا علما دي، دا طلبا دي، دا خو بیا د منځه ووته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. دغه انسان چې کله د دې خبرې ووري ډېر زیات انسان ته خفګان او افسوس انسان ته ورشي، جړا ورشي سړي ته. چې دومره په بې شرمۍ سره دا انسان چې خبرې کوي، دومره په بدتمیزۍ سره دا انسان چې خبرې کوي، محدثین دومره په بدتمیزۍ سره یادوي. بالکل. او محدثین بیا چې د صحابه، حتی چې نبی صلی الله علیه وسلم عایشه رضی الله عنها چې دا په کوم طریقه باندې یادوي، جی جی یاره 9 کلنه جینۍ، او بیا نبی صلی الله یعنی سړی هغه خبره په خوله نشي راوستی. جی جی ته د کوڅې او ماشوم ته څوک اواز کوي بس انتها وکړه د انسان چې دی په بې حیایۍ، یعنی دومره په بدتمیزۍ باندې دا انسان خبرې کوي. سړی بیا د دې منطق ته حیران شي صحیح چې یاره ویره دغه دې څه ورته وایي، دا دې کتابونو کې بخاري او مسلم، ابو داود، ترمذي، دا وایي چې دی زمونږ کتابونه نه دي. ولې لکه وایي ځکه چې په دې کې داسې حدیث دي چې په شیعګان په هغې باندې استدلال نیسي. و احمق انسانه، دا خبره د کوله ده، دا خو د ماشومانو خبره دی وکړه. جی جی یعنی دې حیران شي انسان چې یاره دا څه قسم ته منطق دی. صحیح ده. یعنی یهود او نصارا او دا انګریزان ملحدین هغوی چې دی په قرآن کریم باندې د قرآن کریم په آیاتونو باندې استدلال کوي د اسلام په بطلان باندې، موږ به قرآن کریم پرېږدو؟ بالکل صحیح. شیعګان چې دی هغه په قرآن کریم باندې استدلال کوي د قرآن کریم په آیاتونو باندې، د شیعګانو د صحابو په طعن جی جی او صحابو د ارتداد دپاره د قرآن کریم نه استدلال کوي. موږ به چې دی قرآن کریم پرېږدو؟ یعنی دا کم منطق دی، دا کم استدلال دی؟ دا خو یو احمق انسان داسې خبره نه کوي. یاره په دې کې چې دی داسې کتابونه دي چې شیعګان د هغې نه استدلال کوي، جی جی نو دا وایي زمونږ کتابونه نه دي. دا کتابونه چې دی په ایران کې لیکلی شوي دي، نو ایران کې لیکلی شوي یا خراسان کې یا په دغه فلان کې ځای کې لیکلی شوي، نو دا زمونږ کتابونه نه دي. دا یعنی عجیبه غوندې کې منطق دی. صحیح ده. یعنی دې سړي ته ګوره بل دا دی چې دغه انسان چې دا بدتمیزي شروع کړې ده، دا د الله رب العزت قدرت دی چې کوم انسان منکر حدیث شي یو ځل انکار شروع کړي، صحیح ده. الله رب العزت د هغې نه د خولې نه بیا داسې خبرې وباسي چې الله رب العزت یې خلکو ته شرمول غواړي. بالکل. ګوره د دې انکار حدیث چې اول بنیاد دی ایښی دی، صحیح ده، معتزله ایښی دی. د معتزله امام عمرو بن عبید ته چې د هغې هغه انداز وګورې، مقه انداز د دې چې کوم انداز دی دقه انداز د هغې وګوره، د محدثینو سپکاوی او د محدثینو پسې لعن طعن، حتی چې صحابه به هغې نه چې د سالم نه پاتې کېده، حتی چې محمد صلی الله علیه وسلم د هغې د بدتمیزۍ نه د بدکلامۍ نه چې د سالم نه دی پاتې شوی. د هغې تا ته یو مثال در کوم. صحیح ده. دا ګوره دا بدتمیزي ده چې د هماغه دور د هغې پیروکار دي، د هغه منکرینو حدیثو د معتزلو دا انسان چې دی پیروکار دی. ګوره یو مثال زه تاسو ته در کوم. عمرو بن عبید د معتزله دا امام دی، بنیاد د اعتزال چې دی انسان ایښی دی. دې سړي ته یو حدیث وړاندې شو. صحیح ده. اوس دا خلک چې نن سبا د همدغه منکرین حدیث لګېدلي دي، ویره اسناده صحیح یا صحیح الاسناد، دا وایي فتنه ده. فتنه ده. بالکل. دا خبره د هغه ځای نه شروع ده، هغه هم دغه خبره کړې وه. دا زه تاسو مثال در کوم. صحیح.
عمرو بن عبید ته دغه معتزلي ته دغه منکر حدیث ته هغه وخت کې معتزله خلکو ټولو ته معلوم و چې دا باطله فرقه ده. نو عمرو بن عبید ته دغه معتزلي ته منکر حدیث ته یو حدیث وړاندې کیږي چې هغه حدیث باندې نن سبا چې دی انګریزانو چې دی د هغې په سبب باندې ایمان راوړو، کافرانو چې دی ایمان راوړو، داسې یو عظیم حدیث دی خو لیکن هغې ته وړاندې شو یاره دا زما عقل نه مني او حدیث چې دی د هغې نه انکار کوي او حدیث په بخاري او مسلم کې دی متفق علیه حدیث دی صحیح ده. او حدیث چې دی غورځي حدیث هغه حدیث چې په هغې کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله انسان د مور په خېټه کې وي نو 40 ورځو پورې هغه انسان چې دی نطفه وي، 40 ورځې بعد چې دی هغه علقه شي، صحیح ده. یعنی د وینې یو ټوکړه د هغې نه جوړه شي او بیا د 40 ورځو نه وروسته بیا چې دی هغه یو مزغه شي، د غوښې یو ټوټه جوړه شي. دغه حدیث چې دی په دې حدیث باندې هغه وایي که چېرته دا حدیث اوس په سند باندې رالګي لکه دی چې څنګه سند پسې دغه کوي او استهزا کوي، هغه اوس دې سند باندې استهزا کوي او محدثینو باندې استهزا کوي، صحابو پورې استهزا کوي. ګوره څه فرمایي وایي که دا حدیث زه وایي د اعمش نه اورم هغه سند کړی کې چې سند کې چې کوم راویان دي اوس هغې پسې ولګېدو او محدثینو پسې ولګېدو. وایي که دا حدیث ماته اعمش روایت وکړي د دې حدیث وایي لکذبته ورته به وایم چې ته دروغ وایې، دروغ وایې، خیال دی ورته محدث وایي چې یاره زه به ورته وایم چې ته دروغ وایې. بیا وایي که چېرته دا حدیث ماته زید نقل کړي هغې د خولې نه زه واورم زید بن وهب وایي ورته به ووایم چې د ما صدقته زه ستا دا خبره زه نه منم محدثین دي دا راویان دي د احادیثو پوه شوې وایي نه منم. سبحان الله. بیا دې نه مخکې څه وایي که چېرته دا حدیث ماته عبدالله بن مسعود بیان کړي لرددته وایي. الله اکبر. یعنی صحابي او تابعي او محدث او هر راوي صحابي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي زه به هغې ته وایم چې دا حدیث زه نه منم رد به یې کوم وایي. ګوره داسې قدر یعنی بې احترامي. نو دا خلک چې دی د هغې په نقش قدم روان دي ښه دې نه مخکې اوس وره مخکې څه وایي وایي که چېرته دا حدیث زه د محمد صلی الله علیه وسلم د خولې نه واورم وایي لما قبلته زه به یې قبول نه کړم. محمد صلی الله علیه وسلم به تا ته یو خبره کوي او ته به نه قبلې او ته بیا مسلمان پاتې کېدی شي. یعنی ښکاره چې دی د احادیثو نه انکار او ښکاره دا خبره کول که چېرته نبي صلی الله علیه وسلم نه زه دا خبره واورم بیا هم نه قبلوم. دی هم روان دی او نبي اسلام باندې هم کړی چې الله پاک نه ویل نو یقینا په حقه لاره روان دی. د هماغه معتزلي د عمرو بن عبید په لاره باندې روان دی. الله رب العزت دې د هغې سره د دې حشر وکړي. ښه اوس مخکې وره سبحان الله مخکې وایي که چېرته دا حدیث وایي زه الله رب العزت وایي ما ته دا یعنی دا قول وکړي سبحان الله. یعنی انسان یعنی دا خبره کولی نه شي د خولې نه ویستی نه شي خو لیکن مجبور یو چې خلک پوه شي. وایي که چېرته دا خبره الله رب العزت وکړي ما ته یعنی دا حدیث بیان کی دا حدیث ما ته الله رب العزت بیان کی په دې باندې قول وکړي فرمایي وایي چې زه به الله ته دا ووایم چې یا الله ما على هذا اخذت میثاقنا یا الله تا چې موږ نه کوم لوز اخیستی وه خو تا په دې خبره نه واغوستې تا خو بلې نورې خبرې شروع کړې. انا لله و انا الیه راجعون. زما مقصد دا دی ګوره دغه انسان چې اوس په کوم نهج باندې روان دی په کوم طریقه باندې روان دی دا همغه زړه طریقه ده د منکرین حدیثو چې هغې بس صحابه هم د هغې نه ثابت نه پاتې محدثین خو دا لرې خبره ده. دی چې اوس د بخاري رحمه الله هغې پسې لعن طعن کوي ته ییسو چې بخاري او مسلم پسې خبرې ټول امت به متفق دی اوسه پورې موږ دغه اورېدلي ټول امت. ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې اجمعوا على قبوله وصحة ما فيه اهل الاسلام. ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې ټول امت په دې باندې اجماع ده چې په دې کې کوم حدیث دي د هغې په قبلولو باندې او د هغې په صحت باندې ټول اهل اسلام چې دی وایي دا متفق دی. ټول اهل اسلام په دې باندې متفق دی او دا انسان رالګي او دا وایي چې په دې هغې پسې چې دی طعن کوي. اوس شیخ صاحب دوه خبرې شو یا خو به د اسلام نه ځان وباسي نو لعن طعن به کوې او که ته په اسلام کې نو بیا به چې کومه دا خبره مني دا کومه ټول مسلمانان چې په دې اتفاق کوي. یعنی مقصد دا دی چې یو انسان د صراحتا د حدیث نه انکار وکړي دا چې دی هغه مسایل دي چې معروف عن الدین بالضروره په دې باندې انسان چې دی اسلام نه وځي په دې باندې دا ډېره زیاته خطرناکه مسله ده. یعنی دې سړي ته سړی حیران شي چې یاره دا یعنی عجیب د دې انسان منطق دی. اهل علمو
کم خلکو په زړه کې چې د احادیثو قدر و قدر هغوی به د محدثینو هم قدر کوو. ګوره امام شافعي رحمه الله به دا فرمایل وی اذا رأيت رجلا من اصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. وایي چې کله یو اصحاب الحديث یو محدث ووینم هغه محدث وایي ما ته داسې ښکاري لکه ما چې یو صحابي لیدلی وي. په زړونو کې داسې احترام و د هغه خلکو د محدثینو، هغوی ته اندازه و چې دې خلکو څومره تکلیف تیر کړی او دا چې دی داسې په اسانه رالګي او دا خیال لري چې یاره والله زما په دې خبرو باندې به خلک چې دی دوکه شي محدثینو هغوی چې دی هغوی پسې داسې صراحتا لګي او په بېحیایي سره خبرې کوي. امام شافعي رحمه الله په بل ځای کې فرمایي چې علیکم باصحاب الحدیث فانهم اکثر الناس صوابا. وایي تاسو چې دی د اصحاب الحدیث محدثینو پسې روان شئ ځکه چې دی وایي په هر مسله کې دی چې دی په حق باندې ګوره او دا انسان چې دی هغې څومره بې حرمت دي. شیخ صاحب دا خبره چې د امام بخاري نیکه مجوسي و نو زه دا وایم چې داسې د صحابه کرام څومره صحابه کرام چې د هغې پلرونه د شرک په حالت کې تللي بیا داسې نیکونه زه خو هم چې تقریبا 99% به دا ټول و چې د هغو نیکونه چې کومه د شرک په حالت کې تللي نو آیا موږ اصحاب کرام او قربانۍ او د هغو اسلام هغه بیا موږ یو سیټ ته کېدو یا د امام بخاري دا قرباني په دې ختمېږي چې د هغه نیکه یې مجوسي و؟ دا یو ګوره په صحابو کې ډېر کم صحابه دي چې د هغوی پلرونه مسلمانان شوي دي. اکثرو صحابو پلرونه نه دي مسلمانان شوي. دا ستاین خبره ده دا چې دی رالګي په دې خبره باندې امام بخاري رحمه الله سپکاوی کوي او داسې په دې انداز باندې نو دا خبره چې دی اصل کې د دې په زړه کې یو بل ګند دی. پوه شوې الله رب العزت د دې انسان نه چې دی دا خبرې وباسي او الله رب العزت چې دی غواړي چې دا انسان چې دی خلکو ته وشرمېږي. ګوره امام بخاري رحمه الله چې دی هغه د هغې په باره کې ابن خزیمه رحمه الله فرمایي وایي چې ما رأیت تحت ادیم السماء اعلم باحادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا احفظ له من محمد ابن اسماعیل البخاري. سبحان الله. وایي ما چې د اسمان نه لاندې وایي د نبی صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې زیات پوی او زیات حافظ د محمد ابن اسماعیل البخاري رحمه الله نه زیات پوی ما څوک نه دی لیدلی. امام دی امام ابن خزیمه هغه داسې خبره کوي او دا جاهل رالګي او دا د هغې په باره کې امام بخاري په باره کې داسې خبرې کوي. ما مخکې دا خبره کړې وه چې زما د په الله قسم وي چې دا دومره یو جاهل انسان دی که چېرته یو 10 حدیث دی په سند سره تیر کړي والله کې تېرولی شي خو لیکن په بېحیایي سره لګیا دی امام بخاري پورې چې دی ټوکې کوي او مسخرې کوي. امام بخاري رحمه الله مروزي رحمه الله فرمایي د هغې بخاري په باره کې و هغه وایي چې ما یو ځل خوب ولیدو. مونږ په خوب چې د استدلال دپاره نه پیش کوو خو استئناس دپاره پیش کوو خو لیکن دا جاهل په دې خبرو څه پوهېږي استدلال څه ته وایي استئناس څه ته وایي په دا خو په دې هم نه پوهېږي. بهرحال مونږ چې دا خوب کله پیش کوو نو استئناسا پیش کوو. امام مروزي رحمه الله هغه فرمایي وایي زه چې دی په کعبه کې یعنی په حرم مکي کې د حجر اسود او د مقام ابراهیم ترمنځ وایي زه وده وم وایي د هغې ترمنځ زه وده وم وایي ما چې دی خوب ولیدو خوب مې ولیدو وایي چې ما ته نبي صلی الله علیه وسلم په خوب کې رالو او ما ته وایي نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تر کومه پورې به ته د امام شافعي دا کتاب به یادې ته زما کتاب ولې نه یادې وایي ما پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ستا کتاب کوم یو دی وایي نبي صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل چې ستا کتاب زما کتاب چې دی هغه کتاب دی چې کوم محمد ابن اسماعیل البخاري رحمه الله هغه جمع کړی دی. صحیح بخاري د خلکو هغه محدثین او فقهاو چې دی بخاري کتاب ته دومره عزت ورکو دومره دغه اصح ټول په دې باندې متفق دي چې د الله د کتاب نه وروسته چې کوم صحیح ترین کتاب دی هغه د امام بخاري رحمه الله کتاب دی. ګوره دی یعنی د بخاري په باره کې او یا د صحابو په باره کې یا مثلا محدثینو په باره کې داسې گفتگو کول په دې انداز باندې په دې بدتمیزۍ باندې دې ته ګوره اهل علم زندقه ویلې ده. یعنی دا انسان چې دی اصلا دې په زړه کې نفاق دی ورور راوځي او دا نفاق به الله ښکاره کوي. ګوره امام احمد رحمه الله خواته یو سړی راغلو او دا یې وفرمایل چې ان اصحاب الحدیث قوم سوء دا کوم چې محدثین دي دا ډېر بد خلک دي
امام احمد ابن حنبل رحمه الله پاسېد او دا یې ویل چې زندیقون 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 داسې لګیا و چې دا انسان زندیق دی. هغه وخت کې به مخکې خلکو به چې دی منافق ته به زندیق ویل. زندیق وایي نه. یعنې دا انسان چې دی زندیق دی زندیق دی او لاړه وایي کور ته ننوته. نو ګوره دا اصل کې د زندقي یو نشان دی، د په زړه کې د نفاق یو نشان دی او دا شی به چې دی الله رب العزت یو وخت کې ښکاره. جی مننه شیخ صاحب. شیخ صاحب صرف مختصر دا ووایي د پروګرام وخت سرته رسي چې په د عوامو په مخ کې داسې خبرې کول د عوامو باندې دې څه اثر پرېوځي؟ زه خو دا وایم چې یعنې انسان ته افسوس ورشي چې یاره دا سړی چې دومره جرأت کوي په دومره بدتمیزۍ باندې دا خبرې کوي. محدثین او صحابه حتی نبی صلی الله علیه وسلم چې په کوم طریقه باندې یادوي، یعنې انسان ته افسوس ورشي چې یاره مونږ څومره ولې دومره بېحسه شوي یو. که چېرته په مونږ کې بېحسي نه وی، مونږ عوامو کې بېحسي نه وی، دی انسان به هېڅکله دا جرأت نه. عوام ورته ناست دي او باقاعده زمونږ کتاب نه دی جوابونه ورکوي. زه دا وایم چې عزتمند ورونو کم از کم دومره خو سړي ته ګورئ چې یاره دا انسان څه حیثیت لري، علمي چې د علمي مستوا د دې انسان څه یعنې کومه مستوا ده. یو انسان چې قرآن کریم په صحیح تلفظ سره نشي ویلی او امام بخاري پسې غږیږي او مونږ چې دی د هغې خبرې او څومره د افسوس خبره ده. افسوس خبره ده. هسې نه چې الله را باندې څه عذاب راولي. الله دې موږ محفوظ وساتي. مننه شیخ صاحب، ډېره مننه. پروګرام وخت سرته رسي. الله دې تاسو جزای خیر درکړي. تاسو دا خبره واضحه کړه لږه. خوږو کتونکو دا شیخ ابو حماد صاحب چې موږ ته هغه اعتراضات بیان کړه کومه چې مفتي منیر شاکر صاحب کړي دي. زه دا خبره عوامو ته کومه چې مه دوکه د علماو په جامه کې داسې خلک راځي. هر هغه انسان چې کومه خپله مجلس او کومه تقریر او کومه بیان د علماو د عوامو په بې عزتۍ باندې ګرمۍ، نو دا صحیح ملا نه دی، د هېڅ حیثیت نشته. او بیا د محدثینو پسې ځي، بې تمیزي کوي. دغسې دا به ورو ورو چې کومه دی په رسول الله وسلم پسې ځي. اخر چې کومه نور به سره د په ذهن کې د ده څه په سینه کې دا به چې کومه تاسو ته پته لګي. خو خیال کوئ دوکه نه شئ د داسې خلکو په ګیرو باندې، د داسې خلکو په علمي مجالسو باندې. الله تعالی دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې موږ دا خلک وپېژنو. تر بل پروګرامو پورې خپل کوربه ګل الرحمن ته اجازت ورکوي. د الله په امان.